السلام علیکم د منار رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ بخیر راغلی په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ استئ او د صحت جامې پر تن ولرئ درنو اوریدونکو د قرآني ژبې زده کړې خپرونه ده او تاسو یې له منار رادیو اورئ په دغه خپرونه کې زه جواد ساپی او راسره ډېر قدرمن استاد عبیدالله عزت درته حاضر شوي یو تر څو خپرونه درته وړاندې کړو په دې هیله چې تر پایه راسره اوسئ او دغه خپرونه راسره واورئ استاد محترم مهرباني وکړئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد د منار خوږو اوریدونکو د لوی رب العالمین نه امید لرم چې روغ او جوړ بیاست ان شاء الله. زمونږ او ستاسو نننی درس د العربیة بین یدیک کتاب څخه دوهم جز څوارلسمه وحده الحمدلله موږ په خیر باندې سرته ورسوله. نن موږ نه د کتاب والا امتحان اخلي په دوو وحدو کې چې هغه دیارلسمه وحده ده څوارلسمه وحده ده. د دې عنوان لاندې موږ ته وایي چې اختبر نفسک، د خپل ځان نه لږ امتحان واخله. دا امتحان صرف په دوو وحدو کې دی چې هغه دیارلسمه څوارلسمه ده. موږ مخکې یو پیشنهاد کړی ټولو زده کوونکو ته باید چې د وحدو ختمېدو سره هر زده کوونکی دغه امتحان خپله کور کې حل کړي. نو امید لرم چې هغه حل کړی وي. نو که اوس موږ سره صرف دا خپرونه تر آخره پورې واوري، وګوري چې آیا زه په خپل امتحان کې څومره مخکې تللی، ما څومره سوالونه حل کړي دي او یا کوم ځای کې زه غلط شوی یم د هغه اصلاح وکړو. نن به موږ انشاءالله دغه امتحان دوباره وکړو تر څو چې موږ ته فایده هم زیاته شي او کوم ځای کې کوم ملګري ته یا زده کوونکي ته مشکل وي هغه مشکل څه کې حل کړي. أيها الأكارم، عندنا اليوم إن شاء الله اختبار والامتحان في الوحدتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة. بفضل الله أتممنا الوحدة الثالثة عشرة كانت بعنوان العالم الإسلامي، وأتممنا أيضا الوحدة الرابعة عشرة بموضوع الأمن. واليوم عندنا الامتحان تحت عنوان اختبر نفسك. منغو تاسو الحمد لله دو وحدي أغستوي ننبا منغو رازي امتحان وكو. امتحان کې مونږ ته مختلفو طریقو باندې امتحان اخلي. مونږ نه هم قرائت ته پکې سوالونه شامل دي، هم د قاعدو ته پکې چې نحوه د هغه ته شامل دي، هم املا ته شامل دي. هر جانب په هغه کې مونږ ته سوالونه جوړ کړي دي. په اول سوال کې مونږ نه غوښتنه په څه کې کړې ده؟ القراءة. په دې کې مونږ ته سوالونه جوړ کړي دي چې دوه تمرین په دې کې راکړي دي، یو متن راکړي دي او بیا د هغې نه جوابونه راایستل دي. دوهمه بیا مونږ ته یوه قصه راکړې ده، د هغې قصې نه بیا هم جوابونه صحیح او غلط په شکل باندې مونږ ته سوالونه راکړي دي. اولا القراءة. استمعوا أيها الأكارم، غوږ کېږدئ عزتمندو. اولنی مونږ به دغه حوار واخلو چې کوم متن مونږ ته راکړی دی او بیا وروسته د هغې کې چې کوم سوالونه دي د هغې حل کول دي. اقرأ ما يلي ثم اختر الجواب الصحيح. اقرأ ما يلي ثم اختر الجواب الصحيح. اقرأ معنا اولوله، ما يلي لاندې چې څه راځي، چې کوم پیوسته کوم عبارت راځي هغه اولوله. ثم اختر، بیا تعین کا، معلوم کا، اختیار کا الجواب الصحیح، صحیح جواب. اول مونږ ته وایي چې دغه عبارت اولوله په ده باندې ځان پویه کوي. بیا لاندې مونږ ته سوالونه راکړي دي، اووه سواله دي او د هغې جوابونه بیا مونږ ته په جزئونو باندې راکړي دي چې کوم جز صحیح وي د قرائت سره موافق وي د هغه نه بیا څه وکړئ کړئ چاپېره کوي، هغه معلوم کړئ راته. نو فایده به پکې مونږ ته دار شي چې آیا مونږ په عربۍ باندې څونه پوه شوي، آیا مونږ د عربۍ د عبارت نه څونه اخذ کولی شو، د هغه نه څونه فهم اخیستلی شو، آیا مونږ د هغې نه جواب حل کولی شو که نه شو. دې کې مونږ صرف دغه معلوموي. مونږ به راځي اول به عبارت واخلو، بیا به ترجمه هم کو د فایدې په خاطر باندې، بیا به انشاءالله جوابونه مونږ حل کو. اقرأ ما يلي ثم اختر الجواب الصحيح. اقرأ ما يلي ثم اختر الجواب الصحيح. الدول الإسلامية هي الدول التي يزيد عدد المسلمين فيها على 50% من عدد السكان. مرة أخرى، الدول الإسلامية هي الدول التي يزيد عدد المسلمين فيها على 50% من عدد السكان، ويبلغ عدد هذه الدول 54 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وتتكلم أكثر من 15 لغة. أضف إلى ذلك لغة القرآن الكريم التي يحب كل مسلم أن يتحدث بها، وتبلغ مساحة هذه الدول ربع مساحة الكرة الأرضية. يقع العالم الإسلامي في أهم المناطق في العالم، فهو كالقلب لقارات العالم القديم، ويشرف على كثير من الممرات المائية، وفيه ثروات كثيرة منها النفط والزراعة والحيوانات والمياه. ولكن أهم ثروات العالم الإسلامي وأفضلها الإنسان المسلم. رازيدا عبارة ترجمكم. والدول الإسلامية هي الدول التي يزيد عدد المسلمين فيها. دا عبارة دا إسلامي ملكون ببارك دي. الدول جمد دا الدولة دير ملكنا وإسلامي ملكنا هي الدول التي يزيد عدد المسلمين. دا هغا ملكنا دي چې عدد د مسلمانانو په دغه اسلامي ملکونو کې څومره دی؟ على 50 من 100 باندې من عدد السكان اوسیدونکي د دغه ملکونو. اسلامي ملکونه کم ملکونو ته ویل کېږي؟ هي الدول التي يزيد، و اسلامي ملک هغه دی يزيد عدد المسلمين چې زیات شي شمار د مسلمانانو په هغه کې على 50 من 100 عدد السكان 50% یا زیات د 50% نه چې اوسیدونکي مسلمانان زیات شي هغه ته اسلامي ملک ویل کېږي. ويبلغ عدد هذه الدول رسیږي د دغه ملکونو شمار د مسلمانانو ملکونو شمار څومره ترسیږي؟ 54 دولة 54 ملکونه په عالم کې په ټوله نړۍ دنیا کې 54 ملکونه هغه د مسلمانانو ملکونه دي. مسلمان ملک اطلاق په ولې کېږي؟ ځکه چې هغه کې 50% یا زیات د 50% نه دي مسلمانان پکې دي. في آسيا وإفريقيا وأوروبا دغه ملکونه آسیا کې دي، څه افریقا کې دي، څه اروپا کې دي. وتتكلم أكثر من 15 لغة. دغه 54 ملکونه دا چې ټول مجموعه شکل باندې چې کله خبرې کوي وی په 15 ژبو باندې خبرې کوي، بلکې د 15 ژبو نه زیات ژبې دې څخه استعمالي. وتتكلم خبرې کوي أكثر من 15 لغة د 15 ژبو نه زیات په ژبه باندې دې خبرې کوي. أضف إلى ذلك لغة القرآن الكريم. أضف معنا پیوسته کوسه وسره ملګری که د دغه 15 ژبو سره عربي ژبه هم ده چې په دې هم مسلمانان خبرې کوي. عمومي شکل مسلمانان چې خبرې کوي په 15 ژبو نه زیات ژبې هغې استعمالوي. التي يحب كل مسلم أن يتحدث بها. د عربي باره کې څه وایي؟ دا هغه ژبه ده د قرآن کریم، هغه ژبه ده هر مسلمان مینه کوي، محبت کوي چې په دې ژبه باندې خبرې وکړي. دا یقیني خبره ده چې عربي یو خوږه ژبه ده، تر دې پورې که انسان د ښه نیت باندې ووایي الله پې ثواب هم ورکوي. د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم ژبه هم ده، تر دې پورې زده کړئ. بعض علما وایي چې فرض عین دی، بعضې وایي چې نه فرض کفایي ده چې خامخا په یو کلي کې څه کسانو ته دا ژبه یاده وي. تر دې پورې غالبا امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا ژبه چاته یادې په بله ژبه خبرې کوي هغه جواز نه ورکوي. هغه وایي چې باید خامخا په عربي ژبه باندې څه وکړي؟ خبرې وکړي. دا یو یقیني خبره ده چې هر مسلمان د سره مینه لري، محبت لري چې زه په عربي ژبه باندې خبرې وکړم. او انشاءالله مشکل نشته دی که هر ملګری ولا ورځ کې 1 غنټه هم ورکړي، کولی شي چې په لنډ وخت کې هغه په عربي باندې خبرې شروع کړي. وتبلغ مساحة هذه الدول ربع مساحة الكرة الأرضية. هغه مخکې د ژبې باره کې معلومات راکړل، اوس معلومات راکوي چې دغه ملکونه د مساحت پراخوالی څومره زیات دی. وتبلغ رسیږي مساحة هذه الدول د دې ملکونو پراخوالی 4 برخې د ځمکې ته. دا ټوله ځمکه چې څومره ده دا 4 برخې کې، نو داسې ووایي 4 برخه تقریبا دا د مسلمانانو ملکونو ته د پراخوالی رسیږي. يقع العالم الإسلامي في أهم المناطق في العالم. وسې موقعیت ممتخی چې د اسلامي ملکونو موقعیت کم ځایونو کې دی، څه رقم ځایونو کې دی. ويقع العالم الإسلامي اسلامي عالم اسلامي ملکونه
دا واقع دي فی اهم المناطق فی العالم، په هغه مهمو سیمو کې عالم کې چې کوم مهم ځایونه دي، مهم سیمې دي، هلته اکثره اسلامي ملکونه سدي واقع دي. فهو كالقلب لقارات العالم القديم، فهو كالقلب لقارات العالم القديد. دا اسلامي ملکونه په شان ته د یو زړه دي، د پخواني براعظمونو یو زړه چې دی هغه د اسلامي ملکونه دي. قلب زړه ته ویل کېږي، قارات اصل کې د جغرافیه په لحاظ باندې هغه ځمکې ته ویل کېږي چې هغه پراخه ځمکه وي، وچه. غالبا ټوله دنیا شپږ قارات علما وایي، څوک وایي چې 5 قارات دي. نو اسلامي ملکونه چې دي د پخوانۍ نړۍ په لحاظ باندې چې کوم مخکینی براعظمونه دي، د اسلامي ملک دا د هغه دپاره یو زړه شکل لري. ويشرف على كثير من الممرات المائية، ويشرف على كثير من الممرات المائية. او دا ملکونه په ډیرو اوبو باندې چې هغه چلیږي داسې هغه باندې څارنه هم کوي. یعنی ډیر د اوبو لارې چې دی د دې ملکونو د لاندې دي، دا ملکونه څه کوي؟ د هغې څارنه کوي. یشرف معنا څارنه کول، ګتنه کول. المشرف چا ته ویل کېږي؟ هر هغه شخص ته ویل کېږي چې هغه په لاندې نورو خلکو باندې څه کوي؟ ګتنه کوي، معلومات کوي. المشرف العام، عام مسؤول چې ته ویل کېږي د یو مکتب، د یو دفتر. المشرف په المکتب، د یو دفتر مشرف دی، هغه ټول د دفتر حالات څه کوي؟ معلوموي. مشرف الدار، د کور مشر، څارنه کوي. مشرف المدرسه، د مدرسې مشرف چې هغه د ټول مدرسې څه کوي؟ څارنه کوي، هغې ته ویل کېږي. نو ویشرف څارنه کوي على كثير من الممرات. ممرات اصل کې هغه ځایونو ته ویل کېږي چې په هغه باندې چلن کېږي. المائیه، د اوبو نه اخیستل شوی د معنی چې کوم ځای باندې د اوبو چلن دی، اسلامي ملکونه زیات په هغه ځایونو باندې څه کېږي؟ څارنه لري، په هغه ځای باندې واقع دي. وفيه ثروات كثيرة منها، او په دې اسلامي ملکونو کې ثروات جمع ثروت دی. ثروت اصل کې ویل کېږي شتمنۍ ته، ثروه ویل کېږي شتمنۍ ته. او ثروه دارنګې الکثیر من المال والکثیر من الناس، چې زیات مال په یو ځای کې وي او یا زیات نفوس کوم ځای ولري هغې ته څه ویل کېږي؟ ثروه. شتمني زیاته ولري، که په مال کې شتمني زیاته وي، مال زیات وي، یا نفوس ځوانان تعداد د انسانانو څه وي هغه زیات وي، دغې ته ویل کېږي الثروه. لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما بعث الله نبيا بعد لوط الا في ثروة من قومه. د لوط علیه السلام نه وروسته چې الله کوم پیغمبر لیږلی دی مګر خامخا یو شتمنۍ کورنۍ کې لیږلی دی چې هغه نسب هم قوي وي، هم مالداره وي، هم د افرادو په اشخاصو باندې اشخاص او افراد چې دی هغه کې څه وي؟ تعداد زیات وي، اقتصاد مضبوط وي، افراد زیات وي، ښه مضبوطه کورنۍ وي، غټه درنه کورنۍ وي. ولې؟ ځکه لوط علیه السلام یو تمنا، یو ارمان کړی او ویلو چې الى رکن شدید، چې کاش کې او آوي الى رکن شدید، چې یو کورنۍ وي، یو مضبوطه وي، چې هغه ته مې پناه وړی وي کله چې بیا یو امتحان پیر راغلی. نو هغې نه وروسته الله رب العالمین چې کوم نبي رالیږلی دی په داسې کورنۍ کې رالیږلی چې هغه اقتصاد نه هم مخکې دي، همدارنګې افراد د اشخاصو نه نسب په لحاظ باندې څه دی هم مخکې دي چې نور خلک د هغې مقابله په اسانه باندې نشي کولی. هغې ته ویل کېږي الثروه. نو اسلامي ملکونو کې ثروات کثیرة منها، شتمني ډېره زیاته ده، هر څه پکې زیات دي. مثال کې ورکړی دی النفت، نفت ویل کېږي تیلو ته. اسلامي ملکونو کې تیل څه دي؟ هغه زیات دي. والزراعة، کرونده، کرل ریبل، دا په اسلامي ملکونو کې زیات دي. والحیوانات، همدارنګې حیوانات څاروي، دا هم په اسلامي ملکونو کې زیات دي. والمیاه، اوبه همدارنګې اسلامي ملکونو کې څه دي؟ زیات دي. دا هغه شیان دي چې په دې سره د ملک اقتصاد څه کېږي؟ هغه مخ په وړاندې باندې ځي. ولكن أهم ثروات العالم الإسلامي، وأهم په ټولو شتمنیو کې قیمتي شتمني کومه یوه ده؟ وأفضلها، چې بهترینه شتمني کومه یوه ده؟ الانسان المسلم، هغه انسان دی چې هغه مسلمان دی. قیمتي شخص، قیمتي مال پکې کوم یو دی؟ هغه مسلمان دی چې انسان وي او اسلام قبول کړی وي. مال دا بیا هم راځي ختمیږي، نور شتمني بیا هم راځي ختمیږي، خو اسلام او دین او مسلمان دا واقعي خبره ده چې په کومه ټولنه کې وي
هغه ټولنه ډیر په مخ په وړاندې باندې سوي روانه وي. مال ته به خلک دومره نه خوشحالېږي، بلکې یو مسلمان ته، یو دینداره، یو ښه مسلمان ته چې هغه خیرخوا وي د خلکو لپاره، هغه ټولنې ته ډیر خیر او فایده رسوي. دا چې موږ تاسو عبارت واغستو، په دې کې موږ سره هغه کلماتو الکره، کره اصل کې هغه ځای ته ویل کېږي چې هغه ګول وي، راتاو وي، هر هغه جسم چې سوي ګول شکل د بال په شکل باندې وي. مساحه فراخوالی ته ویل کېږي. اهم المناطق بهترین ځایونه، بهترین سیمې هغې ته ویل کېږي. القاره اصل کې ویل کېږي د جغرافیه په لحاظ باندې هغه ځمکې ته چې هغه وچه ځمکه وي، پراخه وي، زیاته وي. همدارنګې موږ سره نور کلمات دي. الممرات د تیریدونکي ځایونه چې هلته خلک څه کوي، مزل کوي. ثروة ویل کېږي شتمنۍ، مالدارۍ ته. النفط تیلو ته. الزراعة کرونده. الحیوانات زناور. والمیاه همدارنګې اوبه. اوس لاندې موږ ته سوالونه راکړلي، راځئ تاسو به هم دغه سوالونه انشاءالله حل کړي یو، ګورو چې آیا زموږ او ستاسو جوابونو کې څومره تفاوت او څومره فرق دی. عندنا السؤال الأول، أول سؤال موږ سره دی: تكون الدولة إسلامية إذا كان عدد المسلمين فراغ عدد السكان. بتكون الدولة الإسلامية، إسلامي ملک هغه ته ویل کېږي، هغه شمارل کېږي اذا كان عدد المسلمين، کله چې د مسلمانانو عدد په دغه ځای کې څومره شي. وروسته خالیګاه ورکړې ده، موږ ته 3 جزء راکړلي: نصفا فاکثر، نیم یا زیات. اکثر من نصف، د نصف نه زیات. اقل من نصف، د نیم نه کم. نصفا نیم، فاکثر یا زیات. اکثر من نصف، د نصف نه زیات. اقل من نصف، د نصف نه کم. کم هغه ملک چې اسلامي ملکو ته ویل کېږي چې باید هغه کې د مسلمانانو شمیر څومره وي. آیا په دې 3 جزء کې به کوم جز صحیح وي؟ خو جواب به مونږه د هغه عبارت نه راوباسو چې کوم موږ مخکې ویلې. صحیح جواب، الجواب الصحيح الجزء الباء، دوهم دی چې هغه با جز دی. اکثر من نصف، چې کله مسلمانان په یو ملک کې د 50% نه زیات شلو، هغه ملک ته اسلامي ملک ویل کېږي. عبارت کې موږ اغستې وکنه: الدول الإسلامية هي الدول التي يزيد عدد المسلمين فيها على 50 من 100. يزيد چې زیات وي، د 50% نه څه زیات وي. نو صحیح جواب څه دی؟ اکثر من نصف، چې نصف نه زیات وي. السؤال الثاني: عدد الدول الإسلامية، اسلامي ملکونه څونه دي؟ جوابونه کې موږ ته 3 جزء راکړي دي: 45 دولة، 54 دولة، 44 دولة. 45 دولة 45 ملکونه دي. 54 دولة 54 ملکونه دي. 44 دولة 44 ملکونه دي. الجواب الصحيح الجزء الباء، 54 دولة 54 ملکونه دي. من عبارت کې اغستې وکنه: ويبلغ عدد هذه الدول 54 دولة. السؤال الثالث: اللغات التي يتكلمها المسلمون، اللغات التي يتكلمها المسلمون، مسلمانان چې کله خبرې کوي په څو ژبو باندې کوي؟ 15 لغة، 15 ژبو باندې. 16 لغة، 14 ژبو باندې. اکثر من 16 لغة، زیات د 14 ژبو نه. راځي ګورو صحیح جواب. تاسو به هم یو خامخا صحیح کړی وي. نو آیا چې تاسو صحیح راوخته جزاک الله خیر، او کو ذهن په نو خلاص شوی، نو الجواب الصحيح اکثر من 16 لغة. جیم جز دا صحیح دی، د 14 ژبو نه زیات دي. ځکه هلته موږ ته عبارت کې داسې ویلو: وتتكلم اکثر من 15 لغة، د 15 ژبو نه زیات ژبه باندې څه کوي؟ مسلمانان خبرې کوي. اکثر زیات، دلته خو 14 دي کنه. واضف الى ذلك لغة القرآن الكريم، د قرآن کریم ژبه سره هم ملګری کنه. سو شولې 14 شولې خا نو 14 دي، بلکې الته سره یو قید خو چې اکثر زیات باندې خبرې کوي. نو په دې وجه باندې جیم جز ته موږ سلیکو صحیح لیکو. ځکه موږ سره با جزم دی، ډیر ملګری شاید چې په دې کې ذهن اخلاص نشي چې آیا 16 لغة دا خو به صحیح راځي، ځکه 15 چې یو اضافه کې 14 دي، نو دا صحیح کېږي نه. اکثر من 16 لغة، بلکې زیات د 14 ژبو نه. ولې 15 خو هغه یاد کړئ کتاب والا، یو سره بل اضافه کړه د قرآن کریم ژبه 14 شوللې، او بیا سره یو قید میخې چې اکثر من 5،
چې مسلمانان خبرې کوي د 15 ژبو نه زیات او د سره یو ژبه بل ملګری کوي چې هغه عربي ژبه ده د نه زیات ژبه باندې خبرې کوي نو 14 زیات شول. السؤال الرابع اللغة المشتركة التي يعرف كل مسلم شيئا منها هي هغه لغت هغه ژبه چې مشترکه ژبه ده چې هر مسلمان کم نه کم د هغې ژبې نه لږ خبر دی، لږ څه ورته یاد دي، څه معلومات د هغې ژبه په باره کې لري. ډېر ملګري دي چې هغه یو ژبه کې څه معلومات لري. دا به کومه ژبه وي؟ اللغة العربية، اللغة الإسلامية، اللغة الأجنبية. الجواب الصحيح اللغة العربية. عربي ژبه ده. ډېر ملګري که هغه ډاکټر دی که انجینر دی که عربي ویلي نه ده ویلي بلکې کولی شي چې هغه ډېر کلمات څه کړي په عربۍ باندې استعمال کړي یا په ډېرو کلماتو باندې هغه څه دی د عربۍ نه خبر دی. السؤال الخامس مساحة العالم الإسلامي فراغ مساحة الكرة الأرضية. د اسلامي عالم د اسلامي نړۍ د اسلامي دنیا یا د مسلمانانو ملکونو د هغې پراخوالی د ځمکې موافق څومره دی؟ نیم په نیمه دی؟ 3 برخې دی؟ 1 برخه دی؟ څومره دی؟ خالیګاه دی دا ډکه که موږ ته اجزا راکړي دي. اقل من ربع 4 برخې نه کم، اکثر من ربع 4 برخې نه زیات، ربع 4 برخه. الجواب الصحيح جيم ربع. مساحة العالم الإسلامي ربع مساحة الكرة الأرضية. خالقا کې سولي کوي ربع. ولي؟ ځکه موږ هلته کتاب کې اغستیو وتبلغ مساحة هذه الدول ربع مساحة الكرة الأرضية. د اسلامي نړۍ د اسلامي ملکونه دا د ټول دنیا یا د ټول ځمکې په پراخوالي نسبت باندې دا تقریبا 4 برخه ده. السؤال السادس من مزايا العالم الإسلامي أنه د اسلامي عالم د ګټونه یو ګټه ودا ده يقع في مركز العالم في قلب آسيا وأوروبا كالقلب للإفريقيا. اسلامي نړۍ د هغې د ګټونه یوه ګټه دا ده چې يقع في مركز العالم دا اسلامي ملکونه دا په عالم کې په هغه مهم ځایونو کې چې مرکزي ځایونه دي په هغې کې واقع دي. باقي وایي في قلب آسيا وأوروبا د اسیا او د اروپا په زړه کې پراته دي. دریم کې وایي د افریقا په زړه کې پراته دي. الجواب الصحيح يقع في مركز العالم د عالم د ټول نړۍ په هغه مرکزي نقطه کې چې مهمې سیمې ورته ویل کېږي عالم اسلام هلته پروت دی. اسلامي ملکونه ملته زیات دي. السؤال الأخير أكثر ثروات العالم الإسلامية أهمية الثروة النفطية الزراعية والحيوانية البشرية. و اسلامي نړۍ چې ده د هغې شتمني چې ده زیاته ده دا خو یقیني خبره ده خو بهترینه شتمني اهمیت الثروه چې هغه بهتره غوره شتمني چې ده هغه پکې څه ده؟ النفطیه نفتیه دی تیل دی، الزراعیه والحیوانیه کرونده او حیوانات دي، البشریه انسانان پکې دي. الجواب البشریه. یقیني خبره ده بشر انسان مسلمان دا غټه شتمني ده غټه سرمایه ده د یو کور دپاره یو د مل دپاره یو د دنیا دپاره. ځکه موږ ته ویلي ولكن أهم ثروات العالم الإسلامي وأفضلها الإنسان المسلم. بهتره پکې څه دی؟ مسلمان دی. ننتقل الآن أيها الأعزاء إلى التمرين الثاني. اقرأ ما يلي ثم ضع علامة صحيحا أو خطأ. دوهم سوال موږ نه په دې باره کې دی لاندې عبارت ولولئ یوه قصه موږ ته راکړې ده د دې قصې نه بیا صحیح او غلط جوابونه دي هغه راوباسئ. لاندې موږ ته تقریبا 7 سوالې راکړي دي هغه وګورئ د عبارت سره صحیح دي که غلط دي د هغې حل وکړئ. راځو عبارت اخلو. كان الجاحظ من كتاب العرب المشهورين وعندما كان شابا صغيرا كان يحب القراءة كثيرا ويقضي وقتا طويلا عند الذين يبيعون الكتب ويشتري كتبا كثيرة وكان يسكن في بيت مع أمه وكان كل يوم يحمل معه بعض الكتب عندما يعود إلى البيت. في يوم من الأيام رجع الجاحظ إلى البيت وطلب من أمه أن تعد له الطعام فذهبت وأحضرت له طبقا كبيرا فيه أوراق وكتب فسألها ما هذا يا أمي؟ فقالت له هذا هو الطعام الذي تحضره لنا كل يوم كيف أشتري لك الطعام وليس لدينا مال؟
خرج الجاحظ من البيت وذهب إلى المسجد وأخذ يفكر فيما يفعله. وبعد قليل دخل أحد المسلمين الأغنياء وسأله: يا جاحظ، لماذا تجلس هنا وتضع يدك على رأسك؟ أخبره الجاحظ بما حدث، فأخذه الرجل إلى بيته وأعطاه طعاما له ولأمه، وأعطاه 50 دينارا. دا یو جاحظ دا عربو کې مشهور لیکون کې دا غیبه قصه مونږ ته ذکر کوي. قصه مختصره داسې وه چې د ډېر مینه د قرائت او لوستلو سره د علم سره وه. دا به اکثره خلکو سره ناست و، هغه خلکو سره چې هغه به د کتاب سره کار و. وایي چې کله به کور ته راللې نو صرف کتابونه به سره کور ته بیا راوړل. یو ورځ یې مور ته وویل چې ماله خوراک برابر که. نو مور چې کله وګتل کور کې خوراک بیا نه و، او دا خو ټوله ورځ به مصروف و په کتابونو کې لیکلو کې. نو مور سره د حکمت نه کار واغستو، په پلیټ کې ورته کتابونه ایښي و راوړل، د دې مخې ته کېغوستل. تپوس یې وکړو چې مورې داسې دي؟ دا خو ټول کتابونه ورقې دي. نو هغه ورته ویل: بچیه، چې زه د پیسې د کم ځای نه کمه چې زه پې خوراک واخلم او تا دې راوړم ستا مخې ته خوراک کېدم، ته ځې او چې راځې همدغه کتابونه ځان سره راوړې، نو دا کتابونه اوس خوراک به شي زمونږ. جاحظ په دې خبره باندې پوه شو، یو درد ورته ورسېد، کوره ووتو، لاړو جومات کې کېناستو، سوچ او فکر کې لاړو. یو مالداره کس په الله رب العالمین راپیښ کړو، هغه پې راللې. تپوس یې وکړو چې ولې داسې خفه ناست یې؟ ټوله قصه یې ورته وکړله. هغه دا ځان سره واغستو، خوراک یې موله برابر کول، ولې کو د مور دپاره خوراک یې موله ورکو، او یو 50 دینار یې موله ورکړل. دغه قصه مونږ ته ذکر کړې وه، په دې کې مونږ ته سوالونه بیا برابر کړي دي. کان الجاحظ من کتاب العرب المشهورین. جاحظ چې و د عربو د مشهور لیکونکو څخه یو لیکوال دامو. وعندما كان شابا صغيرا، کله چې دا وړوکی او ځوانه مو، ځوانۍ په حالت کې شاب ویل کېږي ځوان ته، صغیرا معنا وړوکی. د ده مینه څه شوه؟ کان یحب القراءة کثیرا، د لوستلو سره مینه محبت ډېر زیات و. ويقضي وقتا طويلا عند الذين يبيعون الكتب، د هغې خلکو سره به ناسته ډېره کوله، وخت به ورسره ډېر تېرول چې هغه به کتابونه خرڅول. ویشتري کتبا کثیره، او هغه به کتابونه اخیستل. دوکاندارانو سره به ناسته ډېره وه، د مکتبو والا سره. وكان يسكن في بيت مع امه، او وسیدو به د کور کې د مور سره. وكان كل يوم يحمل معه بعض الكتب عندما يعود الى البيت، کله چې به کور ته واپس راتو نو کتابونه به ځان سره کور ته راوړل. في يوم من الايام، و د ورځو نه یوه ورځ وه، رجع الجاحظ الى البيت، جاحظ راغلی کور ته. چې کله کور ته راغلی، وطلب من امه ان تعد له الطعام، مور نه غوښتنه وکړه چې ماله خوراک برابر که. تعد معنا تیارول. فذهبت واحضرت له طبقا كبيرا، مورکۍ لاړله او یو غاټ پلیټ یې ورله راوړو. طبق اصل کې هغه لوښي ته ویل کېږي چې موږ تاسو پکې خوراکونه کوو. جمع اطباق راځي، طبق پلیټ، اطباق پلیټونه. غټ پلیټ کې ورله هغه یې ورله راوړو. فيه اوراق وکتب، پلیټ د څه نه ډک دی؟ د ورقونه او د کتابونو نه. فسألها، جاحظ تپوس وکړو د خپلې مورکۍ نه: ما هذا یا امي، دا څه دی مورکۍ؟ فقالت له: هذا هو الطعام الذي تحضره لنا كل يوم. مور ورته څه وویله؟ دا خو هغه خوراک دی چې ته موږ ته روزانه کور ته راوړې. نو ته خو چې کور ته راځې بل کار دی نه وي، همدغه کتابونه در سره وي، دا راوړې. باید چې ځوان څه وکړي؟ هم زده کړه وکړي، هم کم ناکم د کور پرورشي او کفالت هم وکړي، کور دپاره مزدوري هم وکړي، خرچه هم برابره کړي، خوراک هم راوړي. هغه ورته وایي: کیف اشتري لك الطعام وليس لدينا مال، څنګه زه تا دپاره خوراک واخلم او موږ سره پیسې نشته دي. خرج الجاحظ من البيت، د کوره ووتو. وذهب الى المسجد، جمعات ته لاړو. واخذ يفكر فيما يفعله، لګیا شو. اخذ معنا خو معنا د اغستل دی، خو دلته معنا څه ده؟ شروش. سوچ کوي په هغه څه کې چې دا کم کار دی کړی دی. دا چې څه کوي؟ ټوله ورځ ناسته د چا سره کوي؟ د کتابونو والا سره کوي. په دې کې لګی د سوچ کوي. وبعد قليل دخل احد المسلمين الاغنياء، لږ وروسته د مسلمانانو د مالداره خلکو نه یو سړی پرې رانوتو. وسأله: یا جاحظ، تپوس یې وکړو جاحظه: لماذا تجلس هنا، ولې دلته ناست دی؟ وتضع يدك على رأسك، او لاس دې په سر باندې ایښی دی. دا د درد حالات وي، سړی چې کله ډېر پریشانه غمجن وي، ځان ته هم ناست وي او په سر باندې لاس ایښی وي او سوچ او فکر کې وي. اخبره الجاحظ بما حدث، جاحظ ته ټوله قصه وکړله، خبرې کو. فأخذه الرجل إلى بيت،
دا مالدار کس دا جاهز واغستو کورته واعطاه طعاما له ولامه مور له مل خوراک ورکو د مور د پاره ولا او د د پاره ولا هم ورکو واعطاه 50 دینارا 50 روپے ولا هم ورکړي رزق اسماني دی کله کله انسان وته امیدم نوي الله ورکي ولا راځو سوالونو ته وحدثت هذه الحادثة عندما كان الجاحظ طفلا صغيرا آية دا جملة سيدة حدثت هذه الحادثة دا واقع وشل كلا جاحظ طفلا صغيرا ولك معشمو آية دا خبر سيدة الجواب خطأ جواب سده شنا دا جملة غلطة دا كيف الصحيح سي جواب سنگده عندما كان الجاحظ شابا صغيرا أغزوانو ولك معشمنو بلك زوانو السؤال الثاني كان الجاحظ يقضي وقتا طويلا يقرأ في البيت جاهز بردي وقت بناس تكورك لستل بكورك كول دا جملة موافقة لدى عبارة سرى لا الجملة هذه خطأ غير موافقة مع العبارة عبارة سرى دا جملة موافقة ندى فالجواب الصحيح ماذا كان الجاحظ يقضي وقتا طويلا عند الذين يبيعون الكتب دا كسان سرى بناس ترديرا كولا چاغي كتابنا خرسولا وغسل به السؤال الآخر كان الجاحظ يحب القراءة جاهز بقراءة خوخوه نعم هذا الجواب صحيح السؤال 11 يولى سؤال كان يحمل الطعام والأوراق عندما يرجع إلى البيت أغبى خراك أو كتابنا ورق بكور تراوله ليش بكور واپس راتو نعم خراك بين راوله كان يحمل الكتب والأوراق كتابنا ورق بكور تدير راوله السؤال 12 دولة سؤال قدمت له أمه طبقا فيه أوراق وكتب مور وتقليت راندكو فدس حالات كي چپای ورق وكتابونه نعم هذا الجواب صحيح وفق العبارة إذا عبارة موافق ده السؤال 13 ديال لسم سؤال كانت أسرة الجاحظ فقيرة كانت أسرة الجاحظ فقيرة لجاحظ كوراني چو غريبة نعم هذا الجواب أيضا صحيح غريبين خسوا شكور كفراك نو السؤال 14 سؤال لسم سؤال خرج الجاحظ من بيته إلى المسجد وهو سعيد جاحظ د کور نه وته په داسې حالات کې چې هغه خوشاله نه هغه خپه پریشانه لم يكن سعيدا خوشاله نه من سره څلور جملې غلطې وي اولنۍ جمله غلطه و دوهمه غلطه و بیا څلورمه غلطه و بیا اخرنۍ جمله چې دا غلطه و ننتقل الآن أيها الأعزاء إلى التراكيب والقواعد زوبل سؤالته چې هغه د تراکیب او د قواعدو په عنوان لاندې دي په دې کې موږ ته هم یو څو تمرینونه راکړي دي چې دا حل کوي موږ سره سؤال کړل ضع علامة صحيحا بجانب الجملة الصحيحة وعلامة خطأ بجانب الجملة التي فيها خطأ ضع علامة صحيحة بجانب الجملة الصحيحة وعلامة خطأ بجانب الجملة التي فيها خطأ صحیح نښه کېدی هغې جملې مخې ته چې هغه صحیح وي او غلطه نښه کېدی هغې جملې مخې ته چې هغه څه وي هغه خطا وي څلور سوال یې موږ ته راکړي دي هر سوال کې دوه جزې راکړي دي الف جز دی با جز دی غوښتنه څنګه کوي په دغه الف جز یا با جز په دې دوانو کې یو جز صحیح دی هغه صحیح جز تاسو معلوم کړئ هغه ته صحیح نښه کېدی او چې کوم جز غلط وي هغه ته کراس یا د ایکس علامه څه کوي مخې ته کېدی زمونږ استاد اوس نحو دې کې معلوموي السؤال الأول الجزء الألف أول سؤال كي ألف جزء سافرت إلى بلدي صباحا سافرت إلى بلدي صباحا الجزء الباء سافرت إلى بلدي صباحا سافرت إلى بلدي صباحا آیا په دې دوانو جزءونو کې کوم جز صحیح دی سفر مې وکړو إلى بلدي خپل ښار ته صباحا په سهار کې غلطي د نحوي غلطي وي یو کلمه به غلطه لیکلې وي یا با پیش پی وي یا با زیر پی وي زیر بنه غواړي یا به فتحه پی وي فتحه بنه غواړي یا به الف لام داخل شوی وي الف لام بنه غواړي هغه غلطي معلومه کوي نو اول جز چې دی دا صحیح دی اما جز با چې دا هغه غلط دی ولی سافرت الى بلدي صباحا صباحا ظرف زمان دی او ظرف زمان چې دی دا منصوب وي دلته څه پکار دی صباحا پکار دی سافرت الى بلدي صباحا دا جمله صدا صحیح السؤال الثاني دهم سؤال الجزء ألف وحد الإسلام عند المسلمين وحد الإسلام عند المسلمين جزء با
وحد الاسلام بین المسلمین، وحد الاسلام بین المسلمین. دوانه جملې یو شانتي دي، لږ فرق پکې دی. اول جمله کې وای عند المسلمین، دوهمه جمله کې وای بین المسلمین. وحد معنا اتفاق راوستو، یووالی راوستو اسلام د مسلمانانو په منځ کې. آیا په عربی کې موږ داسې ووایو چې عند المسلمین صحیح راځي که بین المسلمین دا صحیح راځي؟ الجواب الصحيح ماذا؟ وحد الاسلام بین المسلمین، یووالی پیدا کو اسلام د مسلمانانو په منځ کې. عند ځکه صحیح نه راځي، عند هغه ځای کې موږ او تاسو په عربی کې استعمالو نږدې، نږدې معنا چې کله ورکوي هلته استعمالو. نو که دلته موږ معنا به داسې وکړو وحد الاسلام عند المسلمین، اسلام یووالی وحدت پیدا کو د مسلمانانو سره نږدې، نو معنا موږ تاسو ته صحیح نه راکوي. اما بین چې دی هغه په مابین کې راځي، د خلکو په منځ کې معنا ورکوي. نو څنګه معنا کوو موږ؟ وحد الاسلام بین المسلمین، مسلمانانو اسلام وحدت پیدا کو، یووالی پیدا کو د مسلمانانو په منځ کې. د اسلام نه مخکې یقیني خبره و نفرت، کرکه، دشمنی، لریوالی دا ډیر زیاتو. چې کله اسلام راغلی د هغې په منځ کې څه پیدا شو؟ محبت او ورورولي پیدا شوله. السؤال الثالث، دریم سوال، الجزء الف، الف جزء کې وایي انتم لم تسمعوا الاذان، انتم لم تسمعوا الاذان. جزء با انتم لم تسمعون الاذان. دوانه جملې یو شانتي دي، معمولی فرق دی. یو کې وایي لم تسمعوا، لم تسمعوا. دوهم جزء با کې وایي لم تسمعونه، نون پکې اضافه کوي. آیا د نحوی په لحاظ باندې یا د ګرامر په لحاظ باندې به کومه کلمه صحیح وي؟ لم تسمعوا داسې ووایو صحیح به شي جمله، که لم تسمعونه داسې ووایو جمله به صحیح شي. نو جواب صحیح کوم یو دی؟ جزء الف اولنی جزء صحیح دی. انتم لم تسمعوا الاذان، انتم لم تسمعوا الاذان، تاسو اذان نه اورئ. ولی موږ دا جمله صحیح کړله او اول هم غلطه کړله؟ ځکه تسمعوا فعل مضارع دی، فعل مضارع خبره ده چې دا باندې چې کله حرف شي چې هغه لم دی، لایناهیه دی، لما شو، چې کله لم داخل شو هغه څه کوي؟ هغه نون د سره غورځېږي. فعل مضارع کې چې کله لم په داخل کو فعل مضارع کې نون څه کېږي؟ هغه ختمیږي. نو دلته لم داخل شوی دی. انتم لم تسمعوا الاذان، که لم تسمعون موږ وایو دا غلطیږي. نو موږ له پکار څه ده؟ انتم لم تسمعوا الاذان، لم چې کله داخل شي هغه څه کوي؟ نون غورځوي. اما با جز کې دی انتم لم تسمعون الاذان، هلته هم لم داخل شوی دی خو نون نه ده غورځولی. نو په دې وجه باندې دغې جملې ته موږ څه وایو؟ غلطه جمله وایو. الجواب الرابع او السؤال الرابع، څلورم سوال، هم يتعلموا اللغة العربية، هم يتعلموا اللغة العربية، هم يتعلمون اللغة العربية. معنی اخلو هم هغه چې دی عربي ژبه زده کوي، د هغې تعلیم کوي. آیا کومه جمله اوس موږ صحیح وایو؟ هم يتعلموا دا صحیح دی، که هم يتعلمون؟ دلته يتعلموا بغیر د نون حرف نه دی، او الته هم يتعلمون با جز کې سوی يتعلمون نون پکې اضافه کړی دی. چې آیا کومه کلمه به صحیح وي؟ نو که وګورو منګه با جز چې دی هغه صحیح دی. ولی؟ ځکه يتعلمون فعل مضارع دی او رفع په واو او نون باندې راغلی دی، خبر واقع شوی دی. نو په دې وجه باندې فعل مضارع همیشه دپاره څه وي؟ هغه مرفوع وي، په شرط د دې باندې چې کله مخکې دی حرف نصب نه راغلی یا حرف جزم نه راغلی. دلته که موږ مخکې وګورو نه حرف جزم شته، نه لم شته، نه لا شته، نه لما شته، نه لن شته، یو حرف هم نشته دی. نو په دې وجه باندې موږ باید څه ووایو؟ یتعلمون ووایو. اما په اول جز کې چې دی هم یتعلمو دلته نون غورځولی دی، غورځول په کار نه دی، ځکه چې دا موږ وغورځو د څه وجې نه غورځو؟ سبب یې نشته دی. نو په دې وجه باندې دلته نون په کار ده چې باید موږ ووایو هم يتعلمون اللغة العربية. ننتقل الآن أيها الأعزاء وأحبابي، صحح الأخطاء في الكلمات التي تحتها خط. أغاق تمرين تزوج أيك من نغختنا كي صحح الأخطاء، غلطي سي كي في الكلمات التي تحتها خط. فأغا كلماتو كي تداغد الآن دي خط لكل شوي دي. من غوتاسو تي أتو جملي را کری دي، أتو جملو كي یو کلمه د لاندې یو خط لیکلی دی او هغه خط کې که موږ تاسو وګورو
غوښتنه کړل چې دا کلمه غلطه لیکل شوې ده، هغه صحیح کوي موږ ته. صحح الاخطاء، غلطي صحیح کوي. في الكلمات التي تحتها خط، فهغه کلمو کې چې داغه د لاندې خط دی. الجملة الأولى، أولنۍ جمله، عاش المسلم سعيد. عاش المسلم سعيد، مسلمان زندگی کوي خوشاله. آیا د لوستلو په لحاظ باندې موږ دا جمله که دقه سې اولولو صحیح ده، سعید د دې لاندې خط دی، نو موږ ته وایي چې دا کلمه غلطه لیکل شوې ده. هغه غلطي معلومه کوي او دا صحیح کوي. نو دلته موږ غلطي داسې وایو چې سعید دې باندې پیش نه راځي، دې باندې څه راځي بلکې فتحتين راځي. داسې موږ وایو عاش المسلم سعیدا، داسې باید وویل شي. ولې؟ ځکه سعیدا دا حال دی المسلمو لپاره، ځکه چې دا نکرم دی او منصوب به باید دا وویل شي. نکره حال چې دی همیش لپاره څه ویل کېږي؟ منصوب ویل کېږي. نو عاش المسلم سعیدا، موږ هغه قاعده د حال اغستې وه چې کله مخکې معرفه وي وروسته ته اسم هم راشي او نکره وي، نو هغه به موږ تاسو څنګه وایو؟ منصوب به وایو. دلته په کار څه دی چې داسې موږ وایو عاش المسلم سعیدا. الجملة الثانية، دوهمه جمله موږ سره ده، اصلي خلف مقام ابراهيم. دلته خلفو دی، فا باندې پیش دی، په کتاب کې غلط شوی دی، فتحه ورکړې ده. اصلي خلف مقام ابراهيم، زمونږ کوم د مقام ابراهيم شاته. مقام ابراهيم د کعبه خواته یو ځای دی، دا غي نه ورسته ز کوم منځ کومه خلفو د دې کلمې لاندې خط کش کړی چې دا غلطی ده. غلطی پس کې دا خلفو د باندې پیش پکار نه دی، ولی ځکه دا ظرف دی، ظرف منصوب پکار دی. نو داسې پکار دی اصلي خلف مقام ابراهيم، حالانکه زمونږ استاد کتاب کې صحیح لیکل شوی دی چې اصلي خلف مقام ابراهيم. الجملة الثالثة، درېمه جمله، امتنا امه واحد. امتنا امه واحد، زمون امت یو امت دی. واحد د دې لاندې خط دی، دا کلمه غلطه لیکل شوې ده. صحیح څنګه راځي؟ واحدتن، واحدتن راځي، تیو سره اضافه کیږي. ولی؟ ځکه امتن دا مؤنث دی، واحدتن دا ول مؤنث پکار دی. ځکه مونږ قاعده غسته و په اعدادو کې چې یو او دوه چې دی دا همیش لپاره موافق وي، همیش لپاره موافق وي. که مخکې معدود مذکر وي دا مذکر دی، که مخکې مؤنث وي دا مؤنث دی. نو امتن مؤنث دی، واحدتن دا ول څه پکار دی؟ هم څه دی؟ مؤنث پکار دی. نو امتنا امه واحدتن پکار دی. الجملة الرابعة، څلورمه جمله موږ سره ده، سأبقى في مكة يوم. سأبقى في مكة يوم، زه به پاتې شم په مکه کې یوه ورځ. آیا یومین دا کلمه صحیح لیکل شوې ده؟ د دې لاندې خط کش شوی دی، موږ ته راښیي چې دا کلمه غلطه لیکل شوې ده. صحیح څنګه ده؟ سأبقى في مكة يوما، زه په مکه کې پاتې شم یو ورځ. نو ولې یوما وایم؟ یومن ول نه وایم ځکه چې یوم دا ظرف دی، ظرف څه پکار دی؟ منصوب پکار دی. الجملة الخامسة، پنځمه جمله موږ سره ده، في السنة 12 شهر. في السنة 12 شهر. شهر کلمه غلطه لیکل شوې ده، دا څه پکار ده؟ شهرن پکار ده. في السنة 12 شهرن پکار ده. ولی؟ ځکه موږ تاسو یو قاعده غسه او تمیز قاعده چې کله د لسونه خبره برشي د هغې وروسته تمیز چې کوم شی تا وشمارو هغه باید مفرد منصوب ویل شي. تر د سلو پورې دا باید څه ویل شي؟ مفرد منصوب ویل شي. نو دلته 12 دی، د 12 نه وروسته چې کوم تمیز دی، کوم شی ته شماري، هغه باید موږ تاسو مفرد ووایو او منصوب ووایو. نو څه پکار دی؟ في السنة 12 شهرا. الجملة السادسة، شپږمه جمله موږ سره ده، لدي 1000 ريالا. لدي 1000 ريالا، دا جمله موږ ته لیکلې ده، دې کې غلطي ده. غلطي کوم ځای کې ده؟ ریالا دا غلطي ده. ولی غلطي ده؟ څنګه صحیح پکار دی؟ لدي 1000 ريال دا صحیح جمله ده. ځکه موږ او تاسو ویلو د سلو نه چې کله خبره بره شي په عدد کې، په شمار کې، موږ هغسې وه قاعده چې سلو نه بره شي، سل وي که زر وي، د هغې وروسته تمیز چې کوم شی ته وشمارې هغه به څنګه وي؟ مفرد مجرور به وي، هغه به مفرد مجرور به راځي. نو په کار څنګه دی؟ لدي 1000 ريال. لدي 1000 ريال که د سلو نه مخکې خبره وه، لکه مثال د لسو نه وروسته د سلو په منځ کې
د لسو نه وروسته تر د سلو پورې د دې په منځ کې مفرد منصوب ویل کېږي، د سلو نه اخوا بیا مفرد مجرور ویل کېږي. نو دلته الف زرو ته ویل کېږي، ما سره زل ریاله دی، نو باید داسې ووایو لدی الف ریال. الجمله السابعه وما جمله موږ سره ده قابلت اخو سعید. قابلت اخو سعید دا جمله غلطه لیکل شوې ده. غلطی کوم ځای کې ده؟ اخو کې ده. اخو کې غلطی ده. صحیح څنګه پکار دی؟ قابلت اخا سعید. قابلت اخا سعید. ولی ځکه اخو چې دی اسماء خمسونه دی، دې کې موږ قاعده اغسته و د هغه رفع په واو باندې ده، نسب الف باندې ده، جری په یا باندې ده. دلته اخو قابلت فعل او فاعل دی، اخ مضاف د چاته سعید ته، دا مفعول دی. نو مفعول من سره منصوب او د نسب نخا په اسماء خمسو کې څه ده؟ هغه الف دی. نو دلته باید موږ داسې ووایو قابلت اخا سعید. قابلت اخا سعید. اخو سعید غلط دی، اخا سعید دا صحیح دی. الجمله الاخيره اخرنۍ جمله موږ سره په دې تمرین کې ده تناولت شایا دافئ. جمله داسې لیکل شوې ده خو دا جمله موږ سره غلطه ده. څنګه پکار ده؟ تناولت شایا دافئا. تناولت شایا دافئا. ما چیوس کو سره کم چې هغه ګرم چیو. نو موصوف صفت ده، نو صفت دا موافقی د مخکې د پاره چې هغه شایا منصوب ده، دم څه پکار ده؟ باید چې موږ داسې وایو دافئا ام منصوب وایو چې هغه سره موافقت راشي. دا موږ او تاسو سره د التراکیب والقواعد د دې لاندې دو تمرین موږ او تاسو لرا کړیو. غوښتنه کړې و چې په دې کې کومه کلمه غلطه وي هغه تاسو معلومه کړئ. نو هغه کلمات موږ او تاسو سره معلومه کړل. زمونږ او تاسو خبرونه ټیم په دې باندې برابر شو، پوره شو. موږ او تاسو سره یو څو تمرینونه نور پاتې شول. ان شاء الله په بل خبرونه کې باغه هم حل کوم. په دې خاطر باندې تمرینونه یا امتحان اصل کې د شاګرد کار دی یا د زده کوونکي کار دی، باید چې په دې باندې خواري وکړي، حل کړي. زه امید لرم چې تاسو به هم حل کړئ وي. زما د حل کولو نه مخکې خو چې کوم ځای کې غلطي ده تر دې چې موږ او تاسو او زده کوونکي په هغه غلطۍ باندې پوه شو چې دا غلطي ولې ده او دا صحیح کلمه څنګه ده. دې کې انشاءالله موږ او تاسو ته فایده ښکاري. په دې وجه باندې موږ او تاسو دغه نیم درس یا نیم امتحان نن واغستو. نیم امتحان چې دا به انشاءالله موږ او تاسو په بل خبرونه کې واخلو. هر ځای کې چې استئ رب العالمین خوشاله او آباد او کامیاب لره. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد محترم لته نړۍ مننه چې راغلی او درنو اوریدونکو ته دې خبرونه وړاندې کړه. درنو اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر پایه راسره وئ او خبرونه مو راسره واورېدله. تاسو ټول په لوی الله سپارم. ښه وخت ولرئ.